انسان په دنیا کې ملمه دی او ډېر د مختصر وخت لپاره راغلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. انسانه ځان په دنیا کې داسې کله کته چې یو مسافر یا داسې یو لاره باندې تېرېدونکی یو انسان، یعنې دنیا سره ډېر کله کړه مه لګوه. ولې چې د دنیا دا ژوند دا ډېر عارضي دی او فاني دی او عن قریب ختمېدونکی دی، او انسان چې د دنیا نه لړ شي نو قبر ته به ځي. هله یې چا په قسمت کې خبر وي چې قبر ته لړ شي نو هلته کې فقط مختصر غونې ځای دی او یو څو ګزه د کفن ټوکړه که د په قسمت کې شو نو هغه د به کفن جوړ شي. او محترمو دغه قبر یا د الله پاک د جنت د باغونو یو لوی باغ دی، عظیم الشان باغ دی، او یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده. خو به هر کې هوښیار او عقلمن انسان هغه د دقې ځای دپاره ځان تیار کړي. او دنیا دا ژوند داسې بې اعتماد او بې اعتباره ژوند دی، او بیا چې دی نو که بالفرض سړی د دنیا نه لاړ شي نو قبر بیا د ټولو دپاره یو دی، که بالفرض یتیمي، که یسیري، که بادشاهي، که ګدایي، که مالداري، که غریبي، که هغه تجارت والی، که دکانداري، که بل څه شي، که بل څه شي، قبر د ټولو لپاره بیا یو دی. شاعر وی دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دو گز کفن کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، موت کا یہ اثر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، شاہ ہو گدا ہو یہاں پر ایک ہو رہے ہیں، موت کا یہ اثر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، موت کا یہ اثر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. نو پکار دی چې انسان الله ته متوجه شي او د آخرت لپاره تیاری وکړي. که بالفرض یو انسان د آخرت لپاره تیاری ونه کړو نو ډېر افسوس به وکړي، خو ولا ينفعه الندم، بیا به ورته ګوره افسوس څه فایده ورنه کړي. الله دې موږ ته د آخرت د تیاری توفیق نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.